مخدب البشر نبي ستاو سنت نرسيه ريوغ المنبي كل دي زلف النبي مخدب البشر نبي. كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. امام بخاری رحمت الله علیه اولنی باب پدې کې قائم کو باب قول النبي صلی الله علیه وسلم بني الاسلام على خمس. او د دینه بعد بیا امام بخاری رحمت الله علیه لفظ ذکر کوي، جمله ذکر کوي، وهو قول وفعل. نو دې کې دا هو ضمیر د دې مرجع ایمان دی. نو مطلب دا دی چې هغه وایي چې ایمان دا د قول او فعل د دواړو د مجموعین هم دی. ایمان د څه شي د مجموعین هم دی؟ د قول او د فعل. دلته په امام بخاری باندې که څوک اعتراض وکړي چې دلته امام بخاری رحمت الله علیه د ایمان مجموعه صرف قول او فعل ذکر کو او تصدیق بالجنان د زړه تصدیق به کې ذکر نه کو. د دې نه خو معلومیږي چې امام بخاری رحمت الله علیه تصدیق قلبی د ایمان حصہ نه ګڼي. حالانکه تصدیق قلبی د زړه تصدیق کول، په زړه سره یقین کول، دا خو د ایمان جز دی د غي سره. نو جواب دار چې بعضی حضرات دا جواب ورکي چې قول سره اشاره ده اقرار باللسان ته، چې د کله ذکر کې چې وهو قول، نو پر قولن کې اشاره وکړه اقرار باللسان ته. وفعل او فعل سره اشاره وکړه چې فعل دوه قسمه دی، یو فعل د قلب دی د زړه دی، او یو فعل د اعضاء او د جوارح دی. لہذا فعل د قلب د کی تصدیق قلبی بخبله پکې راغی. بیا فرمای یزيد و ينقص، ایمان چې زیاتیږي او کمیږي. په دې باره کې موږ بحث ذکر کړو، په دې کې چې باقاعده تفصیل ذکر کړو چې یاره بعضی حضرات فرمایي چې ایمان زیاتیږي او کمیږي، او احناف متکلمین وغیرہ فرمایي چې ایمان کم نفس ایمان دی هغه نه زیاتیږي، صرف درجات او برکات انوارات یا مومن به په اعتبار سره زیاتیږي. یا نن پکې بل لفظ ووره چې یو ایمان منجی دی چې کم ایمان بتا ته د قیامت پر ورځ نجات درکې، هغه ایمان منجی نه زیاتیږي. او یو ایمان معلی دی چې کم ایمان بتا ته درجات او علو درکې، درجه درکې. نو د ایمان معلی زیاتیږي، دا غي خو مونږ منو، خو ایمان منجی چې هغه نه زیاتیږي. بیا امام بخاری رحمت الله علیه آیاتونه وروړي دي، آیاتونه دې لپاره وروړي دي چې ګوره ته په دې ټولو آیاتونو کې د ایمان د زیادت ذکر دی، دې کې هم د ایمان زیاتیږي، ایمان زیاتیږي، ایمان زیاتیږي. د ټول نه دا استدلال کوي چې یاره ایمان کمیږي او زیاتیږي. نو ګوره د لومړنۍ آیت مبارکه راځي قال الله تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. الله فرمایي چې د دې ایمان زیات شي مع ایمانهم، سره د خپل ایمان. نو جواب ادا دی مع ایمانهم، په دې کې د نبی له سلام په صداقت او پر رسالت داغي ایمان رو. نو د دې سره سره د دې نور ایمان چې کم زیات شو هغه جذبه د جهاد وا. نو د دې نه خو مؤمن به زیاتواله یادي، مؤمن به زیاتواله یادي چې کم ځای کې د زیادت لفظ راغلی دی. نو الته کې یا خو د تصدیق مراتب یادي چې مرتبه زیاتیږي د یقین، او یا د ایمان انوارات او برکات کې اضافه کېدل یادي، او یا د مومن به په اعتبار سره زیادت یادي. دویم آیت مبارکه ذکر کړي ره وزدناهم هدى، او د دین امام بخاری رحمت الله علیه دا به ثابت الغواړي چې هدایت او ایمان دا دواړه یو سیز دی. نو چې هدایت زیاتیږي نو ایمان هم زیاتیږي. نو موږ وته جواب ورکو اول خدا د سره زمانه منو چې ایمان او هدایت دا دواړه یو سیز نه دي، بلکې هدایت عام دی، ټول اعمال صالحه په دې کې راځي، او تصدیق قلبی د هدایت یو جز دی، ایمان خاص دی. ایمان صرف تصدیق قلبی ته وایي، او تصدیق قلبی د هدایت یو فرد دی، لہذا دواړه جدا جدا دي. او ذبل فرض کا امام بخاری سے تاسو رما دا امن لا
تسلیم مونږ کړل چې دواړه یو سيزونه دي نو دلته کې الله تبارک وتعالى وزدناهم هدى فرمایي چې مونږ زیات کړي ته هدایت نو دلته د ایمانی منجی اضافه نه ذکر کوي بلکې د ایمانی معلی اضافه او داغه د زیادت ذکر دی بل آیت مبارکه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا ایمانا دې ټول آیاتونو مبارکو کې دغه جواب د جدل ته اضافه نه مراد د کمیت کې اضافه نه بلکې کیفیت کې اضافه مراد ده او هغه در حقیقت هغه د تصدیق مرتبه کې اضافه را د تصدیق مرتبه کې به اضافه کیږي روس بیا رضی والحب فی الله والبغض فی الله من الايمان والحب فی الله والبغض فی الله من الايمان امام بخاری رحمت الله علیه خپل قول ذکر کړي چې د الله د رضا لپاره چا سره محبت ساتل الله د رضا لپاره چا سره نفرت او بغض ساتل دام د ایمان سره او د دین امام بخاری رحمت الله علیه اشاره دي ته کول غواړي چې اعمال د ایمان جز دي نو جواب دار چې اوله خبره خدا را چې دا جمله د امام بخاری رحمت الله علیه الحب فی الله والبغض فی الله من الايمان دا حدیث نه دی بلکې دا امام بخاری خپل قول دی دا امام بخاری رحمت الله علیه خپل قول له او د دې روسته حدیث مبارک نه دا قول اغجره دا غین اغشتره من احب لله وابغض لله فقد استكمل ایمانه د خپل قول دا غین راغشتره او د خپل ایمان کامل کو نو دلته کې دا ایمان د کاملېدو تعلق د سره دی د کمیت سره نه دی بلکې د کیفیت سره دی لہذا دلته کې ایمان کې زیاتېدل یعنی د ایمان معلی اضافه مراد ده ویږي به وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكمل الايمان ومن لم يستكمل لم يستكمل الايمان پدې کې بیا فرمای چې دا فرائض نه مراد منځ روزه زکات حج وغیرہ دي او شرائع نه مراد عقاید دي او یا د فرایض نه علاوه نور احکامات ته مراد دي بیا ورپسې لفظ دی حدودا د حدود نه مراد سری عقوبات سزاګانی لکه حد سرقه حد زنا وغیرہ او سنن نه مراد سنت دي نو لہذا امام بخاری رحمت الله علیه دا ټول ذکر کو او مطلب دا چې په ایمان کې دا ټول شامل او داخل دي امام بخاری دین دا ثابتول غواړي وګوره کنه عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه ایمان مرکب غني بسيط نه غني او امام بخاری رحمت الله علیه دا ثابتول غواړي چې عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه چې هغه ایمان اعمال چې د ایمان جز غني مونږ ته جواب ورکو چې دې کې دا اصل لفظ دی ان من الايمان دې ک ان للایمان لہذا دا ایمان باندې لام جاره داخل شوه دی د دینه جزئیت نه ثابتېږي بلکې دا ثابتېږي چې را د ایمان په متعلقاتو کې دا خبرې متعلقات خو موږ منو فقط فمن استكمل الايمان دلته د کمال ذکر دی نو د کمال له کیفیت سره تعلق دی د کمیت سره تعلق نشته دی رسول الله حبيب الله إمام الأنبياء رسول الله حبيب الله إمام الأنبياء